څنګه چې دغه دریو صحابه کرامو بالکل رښتیا حق او سچ بیان کو د دروغ نه ځان وساتلو الله رب کائنات لب ډیر مشقت او د تکلیف نه بعد څومره اوچت مقام نصیب فرمایل چې تر قیامت پورې د قیامت سحر پورې چې کله هم د قران عظیم الشان تلاوت کیږي دا غوی شان او دا غوی مقام او دا غوی د توبې د قبولیت ذکر هغه بلستل کیږي او قیامت پر راتلونکي مسلمانانو ته دا حکم کیږي چې تاسو د دوی په نقش قدم روان شئ د دوی په شان د اختیار وې د دوی په شان د تقوا اختیار کړئ د دوی په شان د الله او د الله د رسول سره محبت ساتئ څنګه چې دوی نه د الله محبوب پیغمبر ناراضه شو نو په دوی باندې د دوی ژوند را تنګ شو او د دوی وجود په خپل ځان باندې بوج جوړ شو او د دوی چې کوم د زړونو کیفیت او د غم د وجنا د خفقان د وجنا الله رب کائنات هغه کیفیت د قران عظیم الشان په اوراقو کې نقل فرمایل چې دی خلکو د الله سره او د الله د رسول سره دومره زیات محبت او دومره زیات مینه او دومره زیات عشق چې د دوی د عشق او د محبت چې کوم باطینی کیفیت او د زړه کیفیت الله رب العالمین هغه په قران مجید کې نقل فرمایل څومره خوش قسمت خلق او د صحابه کرام چې رب کائنات دا غوی باطینی کیفیت هم د زړه کیفیت هم په قران مجید کې نقل فرمایل نن چې کوم آیتونه مبارکه ده پدې کې هغه خلق ذکر کیږي چې کوم مدینه منوره په اطرافو کې او هغه ته باقاعده د غزوه تبوک دعوت ورکړې شو او دوی رانل نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې جایز نه ده مدینه خلقو د پاره او چار چا پیر داغي اوسیدونکو خلقو د پاره چې دوی د الله د محبوب پیغمبر نه رستو پات شي او خپل ځانونه دوی ته د الله د محبوب پیغمبر د ځان نه قیمتي اخکار شي ځکه چې دوی کله دی جهاد تزي دوی ته تند لګي لوګ لګي ستړي ستوماني ورته لګي او دغه شان کم زمکه باندې دوی ګرځي او فتوحات کوي او د دشمن مقابله کوي او دوی ته کامیابی ملاويږي د دې ټول شیزونو دوی ته مستقلا اجر ملاويږي الله تبارک وتعالى د عمل صالح اجر دوی ته ورکوي او الله جل شانه د چا اجر ضایع کوي نه او دغه شانتي چې کوم مؤمنانو لږ خرج کړي دي چا ډیر خرج کړي دي الله رب العزت چې دغه اجر او دغه بدله بهترین بدله هغه دوی ته ورکوي ما کان لاهل المدینه جائز نه د مدینه والولا ومن حولهم او هغه چاله چې چار چا پیر دیو من الاعراب کلیوالونا ان يتخلفوا چې رستو پاتې شي دوی عن رسول الله د رسول الله نه ولا يرغبوا او ندا چې زیات خوک وګڼي بانفسهم خپل ځانونه عن نفسه د ځاننا خپل ځانونه د الله د محبوب پیغمبر د ځان نه خو غني دا مناسب نه ده د الله محبوب پیغمبر چې دی جنگ ته وته دي نو پکار دي چې دوی دغه نه مخ کې وته وي ذالک دا زکا بانهم بشکد لا يصيبهم ظمأ نرسیږي دوی ته تندا ولا لا يصيبهم نرسیږي دوی ته ظمأ تندا ولا نسب او نستمانی ولا مخمصه او نلغا فی سبیل الله ذا الله پلارکی ولا یطؤون او ندوی پایمال کوي پی ګرځي پی تیرش موطئا سزی یغیظ الکفار چی ناراض کوي کافران ولا ینالون او ندوی حاصلوي من عدو د دښمننا نیلا سکامیابی الا کتب لهم مگر لیکل شي دوی د پاره به پاغي باندې عمل صالح بدل عمل نیک او بدل کی عمل نیک ان الله بشک الله جل شانه لا يضيع نزايا کوي اجر المحسنين اجر د نیکو کارو یعنی ابتداء الله جل شانه ذالک دا حکم دی د پاره دی چې دی اوزي الله د محبوب پیغمبر سره د جهاد د پاره
دا حکم دی د پاره دی بانهم لا يصيبهم ظمأ چې نه رسېږي دوی ته څه تنده یا څه ستوماني یا څه لوږه د الله په لاره کې او یا چې کوم ځمکه دوی ځمکه باندې تیر شي او فتوحات کوي ځمکه پایمال کوي دې دپاره چې کافران غمجن کړي او دغه شانتي د دشمن په مقابله کې دوی ته کوم کامیابی ملاويږي د جهاد فی سبیل الله په لاره کې چې دا څومره تکلیفونه مشقتونه لوږه تنده وغیره راځي الا كتب لهم به عمل صالح د دې ټول په بدل کې الله رب العالمین دوی ته بدلی ورکړي ان الله لا يضيع اجر المحسنين بشک الله جل شانو اجر نه ضایع کوي د نیکوکارو دغه شان دی په دې لار کې ولا ينفقون نفقه او دوی نه خرج کوي مال دوی نه خرج کوي مال صغیرة خرج کول صغیرة وړوکی ولا ينفقون او دوی نه خرج کوي نفقه خرج صغیرة وړوکی ولا کبیرة او نه لوی ولا يقطعون واديا او نه دوی قطع کوي ازمکا یعنی سفر کوي ازمکا واديا دی وادي کی الا كتب لهم مگر لیکل شي دوی د پاره اگر لیکل شي کم زی باندې دوی سفر کوي او کم لکشا دی مال خرج کوي ډیر مال خرج کوي اگر سے لیکل شي ولی ليجزيهم الله دې د پاره چې جزا ورکړي الله جل شانه دوی ته احسنا ډیر خو ما كانوا يعملون ده هغه سنه چې دوی بکول مال خرج کوي لک خرج کوي ډیر خرج کوي دغه شان دي په کم زمکه باندې دوی قدم یک دي زمکه قطع کوي یعنی سفر کوي پاغي باندې مزل کوي الله تبارک وتعالى هغه ټول په نیکی باندې دوی ته بدلی او دوی ته لیکي نو په دې دوه آیتونو مبارکو کې الله تبارک وتعالى ترغیب ورکړي مسلمانانو ته چې مسلمانانو د الله د دین سربلندۍ لپاره تاسو همیشه جدوجہد او سعی او کوشش دا جاری ساتئ او په دغه کوشش کې مختلف صورتونه ذکر شو هغه ټول صورتونو باندې الله تبارک وتعالى د جهاد ثواب ورکړي څوک سفر کوي د هغې دپاره څوک د هغې دپاره لوږه برداشت کوي تنده برداشت کوي مشقت برداشت کوي الغرض د دین اسلام د سربلندۍ دپاره د دین اسلام د استحکام دپاره د شرعي احکامو د استحکام دپاره چې څومره قدمونه اوچت کړي شي او څومره مال خرج کړي شي او څومره سفر د هغې دپاره وکړي شي مستقلا الله سبحانه وتعالى چې د هغې باندې اجر ورکوي نو لهذا بحثیت یو مسلمان همیشه په مخ د ځمکه باندې د الله د دین سربلندۍ دپاره خپل سعی او کوشش جاری ساتل پکار دی مونږ او تاسو وینو چې په کوم ملک کې مونږ او تاسو ژوند کوو نن چې د دنیا په مخ باندې د دې د نقشه باقی ده او په ټوله دنیا کې دې ته یو عزت او یو مقام حاصل دی او د ټوله دنیا مسلمانانو نظر دې طرف ته لګي چې یاره دی به د اسلام د سربلندۍ دپاره د حرمینو شریفینو د حفاظت دپاره به دوی اواز اوچتئ یقینا د دې شاته د ډېرو شهداو وینه ده د دې شاته د ډېرو کونډو رنډو اوازونه جړاګانې دي او د دې شاته د ډېرو یتیمانانو قربانۍ دي د دې شاته هغه مجاهدین هغه افواج پاکستان هغه قربانیان دي چې هغوی خپل وجود پورې هغه بمونه وتړل د دشمن ټنکونو لاندې سملاستېدل او دغه شانتي یو جذبه یو ایمانی غیرت هغه د دې شاته کار فرما دی د ډېرو قربانونو بعد نن دې مقام ته ورسېدو چې د ټولې دنیا مسلمانانو نظر مونږ او تاسو طرف ته او زمونږ افواج طرف ته زمونږ ادارو طرف ته لګي چې دا خلک نن چې په مخ د ځمکه باندې د حرمینو شریفینو حفاظت د یهودیت او د نصرانیت نه چې کولی شي هغه دغه خلک کولی شي د دې شاته ډېر لوی قربانۍ دي نو لهذا الله رب کائنات چې په دې آیتونو مبارکو کې چې کوم جزئیات ذکر وفرمایل چې څوک دغه جهاد فی سبیل الله دپاره لوږه برداشت کوي تنده برداشت کوي سفر کوي مال خرج کوي جان خرج کوي د دې ټولو دپاره الله تبارک وتعالی د دوی د هر یو عمل د نیکۍ په تله کې تللی کېږي او د نیکۍ په وزن باندې چې هغه وزن کېږي نو لهذا الله رب کائنات فرمایل چې ان الله لا يضيع اجر المحسنين الله جل شانه د نیکوکارو خلقو اجر نه ضایع کوي د دین سربلندۍ دپاره د دین د نشر او اشاعت دپاره د دین اسلام د حفاظت دپاره چې څومره قدمونه اوچتېږي څومره کوششونه کېږي
رب کائنات هغه ټول کوششونو ته د قدر په نظر باندې ګوري. الله تبارک وتعالى په هغه باندې دغه سفر په دوران کې چې کله یو انسان خپل فطری ضرورت هم پوره کوي، رب کائنات دغه په عوض کې هم اجرونه او بدلی او ثواب ورکوي، او داسې ثواب چې هغه احسن ما كانوا يعملون د بندگانو د اعمالو نه بڑھ چڑھ کې ثواب او بڑھ چڑھ کې اجرونه الله تبارک وتعالى چې د خپل بندگانو ته ورکوي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك.